زماره جمعیتي د لاسه ټول اسلام بدنام لري. پټکې چې کوم دی سپک شو د جمعیتي د لاسه سپک شو. پټکې په پارلیمنت کې چې کوم دی په خپو کې راکاږلی شو د جمعیتي د لاسه راکاږلی شو. جمهوریت ته اسلام وویلی شو د جمعیتي د لاسه وویلی شو. د کوپر ته چې کوم دی اسلام وویلی شو د جمعیتي د لاسه وویلی شو. ستاسو عقاید شرکیه او بدعیه دي. دغه عقاید شرکیه او بدعیه پرېږدئ. قسم په خدای محمودي شیخ ستا په لاس باندې په خپل کور د جمعیت ډنډه ودرو. زه دې له راغلی یم چې جمعیتي زه ټول پاکستان ته ثابت کړم چې د دوی دا کفري عقاید دي، د شرکي عقاید دي، دی په کتابونو کې موجود دي. دغه عوام چې کوم دی مکمل په حالت روان دي. یو څو ټانګه خلک دی هغه سره په غلط روان دي چې دغه اسلام ته راشي د ابدي جهنم نه روباسم. او دا مې والله دغه مې مقصد دی. که زما پارټۍ دپاره ووټ غوښتی زموږ پارټۍ ووټونو ته هم نه ودرېږي. ما به وایي چې یاره زما ووټ سیوا شي. زه په هغې لحاظ نه یم، زه په دې لحاظ لګیا یم چې ستاسو عقاید شرکي دی، د دې نه توبه وکړئ. او دی وایي اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور. وایي دا زما عقیده ده. صفا وایي ټولی دی ناستي ټول ګواري. والله بالله دا ابو جهل عقیده وه. دا ابو جهل عقیده وه. دا ابو جهل مشرک کېږي، محمودي جانان نه مشرک کېږي. زه دې ته حیران یم. دا عجیبه فلسفه ده. په 25 آیاتونو باندې ابو جهل کافر دی، محمودي ولې نه کافر کېږي؟ او چې دغه عقیده چې پیر ګوري شاه صاحب ساتي، نور حمدالله جان ډاګی مور صاحب ساتي، هغه نه کافر کېږي.